دا یو کمره درته تاسې پریکټیکلي ښیم دا وګوره ها ګرانو کتونکو هسې خبره کومه وي پي ټي آی والا الیکشن وګټه نو ګټي به نه کسې کېنولې دی دا چېرته دي دا د دې ټیم کې د ووټینګ دغه دی ښه دا زه درته صرف دا ښیم چې دا دې دلته کې روړ راسه روړه څنګه ښي خیر دی خلک ځي راځي که نه چیر روټۍ درله راغلی ګرانو کتونکو دا مخال زه تنګي کې یم او تنګي نمبر 3 سکول کې یم چېرته چې 800 ووټونه دي په 800 ووټونو کې دا مخال چې د 5 ته نیمه ګنټه پاتې ده یعنې 4 نیمې دي او 145 ووټ پول شوی دی نو د خلکو څومره دلچسپي ده او بیا د سیاسي خلکو څومره دلچسپي ده په دې باندې به خبره ترې کوي او دا دوه ورونه راسره ولاړ دي نو لکه د دوی په تناظر کې به زه خبرې کوم چې دوی په نخره دي روژه ده نن او دوی یخنۍ ته وګوره خو دغه ډوټۍ والا بېچارته چای مې څکلي وي نو ډېره ښه ده هسې روژه سره راغلي دي او جی او راغلي پراګ ساګم شوی دی خپل مشران چې کوم دي هغوی هم راغلي وو سردار علم به یې دپاره ولاړ یو او په خپله هم راښکاره شي وو د هغې نه علاوه چې کوم د هغوی ورکران دي هغه هم راښکاره شي وو خو چونکې تنګي دې کسانو دا ځل چې کوم ډېر د ووټ شوق نه دی کړی ډېر نه یې راغلی اصله باران وجوهات وو د هغې نه علاوه چې کوم دی نو بس د ډېرو خلکو به خپل سور نو صحیح ګرانو کتونکو داسې ده چې سم ته خزان راغلی دی خو دا د پولیس والا هم نن خو خوشحاله چې رش پې نو نو تالاشۍ ملاشۍ هغوی هم لرې کړې او استادان هم دې پرې دې ډېر پرامن دغه دي خو دا یو کمره درته هسې پریکټیکلي ښیم دا وګوره ها ګرانو کتونکو هسې خبره کومه وي پي ټي آی والا الیکشن وګټه نو ګټي به نه کسې کېنولې دی دا چېرته دي دا د دې ټیم کې د ووټینګ دغه دی ښه دا زه درته صرف دا ښیم چې دا دې دلته کې روړ راسه روړه څنګه ښي خیر دی خلک ځي راځي که نه چیر روټۍ درله راغلې مشر نه څه دغه شوې ده صحیح ښه ګرانو کتونکو د تنګي خلک ووټ نه چې دغه خبره خو په خپل ځای ټیک ده خو د تنګي سیاسي خلک راځي دلته به مشران به تنظیم به یو پي ټي آی والا ناست دی په کار ده چې مونږ یې دوی روز ګپ کې ورکړو دا داسې نه روستاجي لکه یو کس ناست دی که نه نشته دي ساره لکه مونږ دوی ته وایو چې تاسو خپل ملګري راغونډ کې راشئ نو په مشکل مونږ درې څلور راغونډ کړو چې مونږ د هغوی مخکې دا بکسې بندې کړلې نو مونږ ورته چېرې ایجنټان ورکړه مونږ ورته لږ کښېنئ نو روزئ که نه یو پرېږدئ دې ځل ورپسې مونږ ځو چې تاسو کښېنوئ چې یاره دا مونږ پرس سټارټ کړو بهرحال بیا د پي پي والا او دا مطلب دی چې پي ټي آی والا یو کس ملګري بولم نو هغه مونږ د لارو نه دا که چې راشئ تاسو کښېنئ چې مونږ دا کاروي سټارټ کړو بیا مونږ بکسې بندې کړلې باقاعده مونږ پرس چالو کړو اول خو باران مونږ وایي د باران د وجې خلک نه راځي چې باران قلار شو مونځ مو شو مطلب دی چې موسم هم خوشوال یو شي ټیک دی د هغې باوجود هم دغه تاسو وینئ داسې هکه که یو دوه چې تر دې وخته پورې موږ سره تقریبا 52 کسانو ووټ اچولی دی څومره دي دا دې کې موږ سره 280 ووټ دی په دې پورنګول باندې او 52 کسانو ووټ اچولی دی ناستې ورته صحیح دی ګرانو کتونکو دغه بکسه ده چې دغه بکسه کې 52 ووټونه پراته دي ګرانو کتونکو میا صاحب څنګه ګورئ نن ښه پیغامه بزګر دی راګرځي لکه دا سلیکشن دی چې په زندګۍ کې ډېر زبردست سلیکشن څوک نه راځي نه سیاسي خلک راځي او نه چې کوم دي ووټران راځي ایون چې د هغوی هغه کوم نمایندګان به موږ سره دلته په 16 او 15 به ناست وو او زه به کښېنم او زه به کښېنم هغه څیز نشته بالکل بس خاموشي یو کته وی پی ټی آی والو غټل نو غټي ونه ز کس خو کینول دي پتنګي کې کسان شته هغه د بخاله د درې کسان ناسي موږ سره درې وړو کمرو کې یو کس ناسي یا راته داسې کسان دي چې باقي کې یو کس نن دوی بیا د انلاین الزام لګي کنه لکه بکسه واړه وا بکسه وی لکه بکسه ډکه کړه نو چې دلته کې د سیاسي خلک په کې دونه دلچسپي نه اخلي نو چې سونه پورې د دې خلکو دغه دی هغه انټرست دی هغه ختم شوی دی د عوامو او دا چې کوم نمایندګان دي نو هغوی خو زه یم کو دې خو کمپین نه دی کړی څه مخکې نه روژه وه او د روژې نه پس اختر راغی د اختر نه پس چې کوم دی نو بس حالت داسې چې باران و زه یم چې دوی به د کورونو نه راوتلي تنظیمونه خو د پارټۍ وي که نه لکه سوچو که که نه تنظیم اصلي کې داسې کار شوی دی چې دا اوټونه خو چې دي دا د تنظیم په سطح باندې دونه نه دي دا د کور کلي اوټ دی چې چا څونه پورې سړی دغه دی پیژنګلو دی هغه ول اوټ له راغلی دی یا د چا نه مجبور دی هغه کس ول راغلی دی او چې کوم نور د پارټۍ اوټران دي نو ډېر کم کسان به داسې چې هغه د پارټۍ په بیس باندې به راغلي
نور پکې داسې انټرست چا نشته. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. میا صاحب ابلو چې کوم ټریننګ ورکوو په ټریننګ کې چې کوم په کوم انداز کې دوی خبرې اترې وکړې، خو هغه ډېر زبردست الیکشن چې په لومړي ځل باندې زه داسې وینم چې څوک نشته دی. دوه خبرې کوو ګرانو کتونکو. تنګیوال وایي زموږ ترقي ونه شوه، خورې به ترقي وشي چې دام خال وي. سهار په تنګي کې راتلم نو هره ناله یې ډکه وه، یو سیلاب روانو، په دوکانونو مو به، په کورونو مو به. او بیا څه وایي تنګي نه څوک کار نه کوي. دغه 145 کسان دا وتلي په 800 کې، په 800 کې به دا پولینګ بندېږي. تاسو به نن په ډېر سوشل میډیا باندې هر څه کتلي چې د باران وجه ده، باران په وجه څوک رونوتل، د باران په وجه خلک روتل. خو دلته زه تا ته وایم چې د نورو پارټو چې دلته موږ عوامي نیشنل پارټي او قومي وطن پارټي دا غټه پارټي بلو، ځکه چې دلته کورونه دي، دلته کې چې کوم دی نو د هغوی استوګنې دي. د هغې باوجود چې کوم دی نو نن دا یو سکول درته خال ښیم چې یو پی ټي آی والا ناست دی، نو به دوی ته ما وایي چې دا دوی له ګفټ کې ورکوي چې ګوره ورکر یې خو شته که نه، او دغې پارټۍ ورکر شته دی. نو دا یو صورت حال دی. په داسې حالاتو کې موږ لکه څه خبرې وکړو. خو بهر حال ګرانو کتونکو چې څنګه د سیاسي خلکو دې تنګي ته کتنه ده، د هغې پته د دې بوتونو نه لګي چې کومې کمرې ته ورځي، د هغوی دلچسپي نشته. او دویم د تنګیوالو نه به دا ګیله کوي چې تاسو ووټ له نه روزئ. تنګیوال چاته دا نه وایي چې زمونږ څوک کار نه کوي، زمونږ ګیس نشته، زمونږ بجلي نشته، لارې کوڅې هم تنګې دي، اوبه چې کوم دی کورونو ته راځي. نو ته دوی هم کال کوي، راډیو ته هم کال کوي، اخبار والا ته هم کال کوي چې تنګي کې دا مسله لکه ووټ ته چولې دي. یاره ووټ ته خو نو موزګار راشي ووټ واچوي، یو کس له ورکې چې چاله هم ورکوي غلی ورکې ورکې. او خو نه په تنګي کې ورته یو تنګیوال ولاړ دی که نه، هغه له ورکې که نه. نو هغه له هم نه روزئ، د بار کسانو له هم نه روزئ. او په دې حالاتو کې خو علاقایي سوچ کوي، اجتماعي سوچ کوي، اخیری خبرې ما مخکې دا سوچ کړي ریاست سره نه کېږي. او بل دا ده چې یو پارټۍ ایم این ایم ایم پی ایم نو هغه ناظم چې کوم دی هغه څه کار مار د سړي نه واخلي. خو چې د کلیو د پرې جنبې وي نو دلته سردار عالم ولاړ دی، پکار سردار عالم سره د تنګي خلک څونه پره جنبه کوي. خو نن ګرانو کتونکو داسې الیکشن چې په سکول باندې خزان راغلی دی، بس صرف دغه پولیس والا رونه دي، هغوی هم ښه په ارام یو. او چې هلته کې د ډیوټو والا نه تپوس کې نو ځان ته خپل چینکونه روړي دي، یخني ده چې ورسره سکي موږ هم ورسره وڅکله. او میا صاحب چې کوم دی غیر راګیر کړی دی، نو میا صاحب هم ولې روړي. او دلته میا صاحب یو مشر دی او بل میا صاحب چې کوم دی نه ولې خو چینک روړی دی، خو په دې چینک هم لانجه ده. ګوره چجوش چې کوم دی پی ټي آی نښه ده او دا خو د ریاست خلک دي. نو دلته په دا هم یو سوال لوچتېږي. خو بهرحال چجوش کې چې چی وي نو مزه کوي. نو ګرانو کتونکو دا زموږ د تنګیوالو د تنګي یونین کونسل درته نن مینه ښیمه د خپل تنګي سره چې هغوی ووټ له نه روزي، د هغوی تنظیم سازي کوم ځای کې ده، د هغوی ورکر چېرته کې دی. ما دغه کړو چې عوامي نیشنل پارټۍ او په جمعیت علما اسلام دې پرې کمپین نه دی چلولی. نن یې پته لګي چې جمعیت هغه څه شو، د عوامي نیشنل پارټۍ هغه څه شو. یو یم دلته کې په دې ټول بوت کې نه ښکارېږي، نه راته ثابته کړي، ښه په ثبوت او په دلیل باندې خبره کوو. نو الله دې زموږ په خال رحم وکړي، موږ بل ته ګوته نیسو خو ځان ته نه نیسو. دې ټایم کې زموږ دا خمه فریضه وي چې ووټ واچو. ما د سهاره داسې دا خبره وکړه دا کوم چې ریټرننګ افسران دي که نه، د دوی د الیکشن دا ورځ چې کومه ده دا ډېره مشکله وي. د دوی نه خلک ګیلې شکوې هم کوي، خو چې کله په سکول دننه جګړه کېږي نو بیا په استاد باندې ورځي، یاره ته ده سره او ته ده سره ته ده سره. نو ما د پرونه داسې وي چې یاره رش پوي د دې به خیال ساتې. خو د ډي پي او صاحب چې کوم دی ډېر زبردست سکیورټي تنظام کړو او هغوی چې کوم دی نو هغه شانتې دغه رانلله. نو دغه هغه ټول سکول دی اوس پکې دا 4 ملګري راغلل اري نو نور دی. او میا صاحب چې کوم دی ګرځي، میا صاحب ډېر زنده دله سړی او بل مې په الیکشن کمیشن د طرف نه چې ډیوټي ورکوله هغه ډېرې چغې سوري وخلې، خو استاد ورته غوږ نه ږده. او چې میا صاحب سټیج ته راغی وي چپ او بیا ورته هغه ټریننګ بکسي او بکسه بندول او ما په لومړي ځل ما هم دا هر څه ولیدل. نو میا صاحب پې زه هم ډېر تفصیلي پوهېږم. نو د هغه ډیوټي هم چې کومه دلته کېده او هغه د میا صاحب چې کوم دی نو چینک یې وله روړی دی او هغه چې کوم دی نو په چجوش کې چی راغلی ده. خو ګرانو کتونکو خلک رونه وتل او دا د تنګي خال دی. انشاءالله مخکې ځو مننه. او بس دا دروازې به بندېږي، اوس په ګنتي شروع شي. دې وخت کې 145 پول شوي دي په 800 کې په دې نمبر 3 سکول کې. مننه.